او قرآن کریم د سود خبر ډیر واضح کوي چې اول خو سود او پیجنا سود وی زیاتی تا سود څه وی زیاتی تا دا لغوي تعریف د لغت کې سود زیات سیسته وی او په شریعت کې سود څه وی په شریعت کې او په اصطلاح کې سود دی ته وی چې تعالی ما 15000 روپے قرض درکړي او درته وی چې په بل میاش کې وته مالا 6000 روپے راکې دا 15000 روپے د حقو دا 1000 روپے د پیسې وای سود واغستو یا دې داسې وي چې دا 15 میاشتې کې مال راکا که 15 میاشتو پورې درا نه کړي بیا به ګورې 6000 راکې دا شرط لګولم ګناه دی او دا سود اغستل سیوای پیسې اغستلم ګناه دی قرآن فرمائی لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا سود مال په دو چنتیا سره مخره چې ورکړې دي 1000 روپے دي اخلت 2000 دا سود دی دا حرام دی دا ناروا دی په دې باندې رب العالمین خپکیږي نو سود علما ذکر کوي دا په دوه قسمه باندې دی یو سود په قرض کې دی یو سود په نقدو کې دی په قرضو کې سود معنی دا ده چې مثال په تور تعالی ما 5000 روپے درکړي او درته مې وې بیا به درنه 6000 غواړم دا 15000 زما حق دی چې د نه والم قرض مې درکړي دي خدا 1000 روپے جو سیوای اخلم دا سود دی نو دا دې په قرض کې سود یو دې په نقدو کې سود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شپږ سيزونه خولي دي چې دې شپږو سيزونو کې با دا یو بل لاس پلاس ورکوي او کمی او زیاتی به پکې سودي سره زر دي په بدله د سرو زرو کې دا بل لاس پلاسي تا سره زر راکړو 2 تولې زب سره زر درکړم 2 تولې کمار ته وی چې تنن راکاو زبې سبا درکم دا سود دی کتا ته وی چې ترا کمزوري سرو 2 تولې راکا او زب د اعلی سره 1 توله درکم دام سود دی دکه سپینزر دکه چې کم نه مالګه غنم کجوري دا بل لاس پلاس چې اخله او خرڅه کنا او بدل کې نو لاس پلاس به بدله دا بني چې زبې سبا درکم او دا بم نه دغه زمیدار چې کوي یره اعلی غنم واخلي او کمزوري ول 2 منور کی وی اعلی ته من را قیمتي غنم زب کمزوري 2 من درکم دا سود دی نن مسلمان دې کې مبتلا دي کنه دې مبتلا ټول مسلمان نن پدې کې مبتلا دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی چې یو سیزبا د بل سیز بدله کې کله اخلي او خرڅه نو سر په سر به اخلي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته کجوري راوړی پیغمبر علیه السلام چې کجوري وخوړې نو ډیر خوند دی ورته وی ستاسو د خیبر ټولې کجوري دومره مزیداری دي او تو نه اې دا الله حبیبا دا ورکه اعلی کجوري دي وی دا ما ته داسې ملو شوی دي جی چې ما مثال په تور باندې 2 سیره کمزوري کجوري ورکړي نو یو سیره پیراله اعلی راکړي پیغمبر علیه السلام مت فرمای اې دا الله بندا بیا داسې مکوا بلکې داسې کوا په هغه باندې 2 سیره کجوري خرڅه کا نو بیا د اغنا په اک پیسو کې سیر کجوري په پیسو واخله نو کجوري د کجورو په بدله کې ما بدلوا زیاته سره بلکې د اغنا غنم واخله ته په خپل غنم خرڅ کا اغل ډیر غنم ورکا پیسې بدر کی په اک پیسو ته اغلا اعلی مزیدار لګ غنم واخله د سود نه بچي او کچری داسي چې تور لقیمتي تور ل کمزوري سیز ورکه او هغه اعلی سیز درکو نو دا سود دې په دې شرط چې زیاتی پکې راشي دیو جن پیغمبر علیہ السلام ته فرمای یا خدا سے کوا چې تا 2 سیره کجوري ورکړي نو ته اخلم 2 سیره کمه او زیاتی مکوا او کچری د هغه کجوري قیمتي وي او ته اخلي نو بیا دا سے کوا چې ته هغلا 2 سیره کجوري په پیسو ورکا نو چې پیسې درکې نو سیر کجوري ته په پیسو واخلا او که 2 سیرو کمزورو کجورو باندې دا هغه په پیسو باندې بسیر کجوري اعلی